السلام علیکم ملګرو. عمران خان ته په جیل کې درې شرایط کې خدول شوي دي چې هغه شرایط ډیر زیات ګران هم دي او قسم لا او عمران خان دغه شرایطونه کمپلیټلی انکار کړی دی چې زه دا شرایط نه منم. بل طرف ته جیل حکام چې کوم دي، پولیس چې کوم دي په جیل کې، هغه د عمران خان صفت هم کړی دی چې عمران خان تر اوسه پورې جیل کې هیڅ قسم شکایت نه دی کړی. په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. دینه علاوه اسحاقدار دا دعوه کړې و چې کله زمونږ اقتدار راشي، چې کله د پی ډی ایم حکومت نور راغلی، نو اسحاقدار دا دعوه کوله چې کله زمونږ اقتدار راشي نو د پټرول قیمت په زه 180 روپۍ لیټر ته راکوزم او زه د معیشت ډیر زیات غټ ایکسپرټ یم. خو چې کله د پی ډی ایم حکومت ختم شو نو پټرول الریډي 300 کراس کړیو. جی پټرول قیمت الریډي 300 کراس ته، خو اسحاقدار یو ځل بیا یو ډیر غټ ډیماند کړی د عوامو نه. په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو، نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول نه پهله خو راځو چې عمران خان ته په جیل کې کوم شرایط کېښودلی شوي دي او آیا عمران خان دغه شرایط مني که نه. په دې باندې لږه ډیټیل سره خبره کوو. ډومبی شرط یې خو له دا کېښودی دی چې انارو واخله او بل وطن ته لاړ شه او پاکستان پرېږده. نو عمران خان ولادي جواب کمپلیټلی ورکړی چې زه انارو نه اخلم او زما نوم په ECL لیسټ کې واچوئ. ECL هغه لیسټ چې هغه کسان د ملک نه نشي تللی، بین شي، د هغه ټریول هسټري چې کومه ده، هغه ټریولینګ چې کوم دی کمپلیټلی بین شي. نو هغه ولې ویلو چې زما ټریولینګ بین کوي، زه بل وطن ته نه ځم او انارو زه نه اخلم. بل طرف ته دویم چې کوم شرط ولا کې خودل شوی غدار چې څه وخت د پاره سیاست نه دمه واخله، څه وخت د پاره خپل پارټي د بل چا حواله کا، بل کس د خپل پارټي مشر کا او خپل د سیاست نه لک ټایم د پاره ریسټ وکا. نو دې جواب ولا هم عمران خان ورکړی چې ما دومره سټرګل کړی، 20-22 سال ما سټرګل کړی د دې پارټي د پاره، د پارټي چې ما کم دی پوزیشن لاره رسول ده، نو دې شاله د ما ډېرې قربانیانې پرتی دي. نو څنګه اوس زه خپل پارټي پرې د موبل څوک د خپل پارټي مشر کما او هغه لا ټول اختیارات ورکم او زه خپل پارټي پرې دم او بل ز په چا یقین نشم کولای چې رضا بل چاله اختیارات ورکم او داسې کس له اختیارات ورکم او هغه غلطې فیصلې وکړي او زما چې کم سټرګل دی، زما چې کم د 20-22 سالو محنت دی، هغه باندې اوبه واړوي، نو بیا به څه چل کېږي. بل دریم شرط چې ولا کم کېښودلی شوی دی چې موږ سره ډیل وکړه. نو دې حوالې سره خو تاسو له معلومه ده، پرویز خټک هم ویلو چې عمران خان چې کم دی ډېر مضبوط اعصابو سړی دی او هغه هېڅ کله هم ډیل نه قبلی. عمران خان صفا انکار کړی د دې دریو شرطونو نه. دې نه علاوه کومو خلکو به چې دا دعوه کول او کم الزامات په عمران خان باندې لګول چې عمران خان چې کم دی دا یو نشهیي سړی دی او دې نشې نه بغیر وخت نشي تیورلی، نو هغه خلکو له هم یو قسم له پیغام ملو شو. سبا تقریبا د عمران خان په جیل کې یوه میاشت پوره شي، خو عمران خان ای دې صرف دا وایي چې کومو خلکو په عمران خان باندې الزامات لګول چې دی نشه کوي، نشهیي سړی دی. نو آیا اوس جیل ته نشه عمران خان ته څوک رسوي؟ تاسو ول درسوئ چې کومو خلکو په الزامات لګولو اوس جیل کې ما نشه کوي، په دومره های سکیورټي جیل کې هغه هم نشه کوي. نو د پاره هم یو واضح پیغام لاړو چې عمران خان وره نشي والا سړی نه دی، عمران خان نشي والا دماغ نه لري. دینه علاوه د پولیس چې کوم جیل چې کوم پولیس حکام دي، هغه هم د عمران خان په تعریف کړی دی. عمران خان تعریف داسې کړی چې ویلي تر اوسه پورې عمران خان د جیل د خوراک حوالې سره یا د جیل چې کوم هغه کم سیستم ورکړل شوی دی، کم سہولیات ورکړل شوي دي، هغه عمران خان قابل نه دی. مطلب عمران خان ته فرست کلاس سہولیات مطلب پکارو چې عمران خان ته ورکړل شوی وي، خو عمران خان ته C که D ګریډ سہولیات ورکړل شوي دي، خو عمران خان تر اوسه پورې د هغې هېڅ قسم شکایت نه دی کړی. دا د پولیس چې کوم د جیل پولیس صحیح دا ویلي چې عمران خان په جیل کې د هېڅ قسم مطلب کمپلینټ نه دی کړی، هېڅ قسم شکایت تر اوسه پورې نه دی کړی. بل اسحاقدار مخکې ویلو چې که چېرې زه په اقتدار کې راغم نو زه به پټرول راکم کوم او زه ډېر غټ ایکسپرټ یم د معیشت او زه به د پاکستان معیشت ډېر ښه روان کم او زه به د پاکستان اکانمي سټیبل کم او زه به پاکستان له ډېر غټ مدد ورکم چې کله د حکومت نو راغلی. بیا چې حکومت راغی نو دومره قرضې وایشتې تقریبا په 100 میاشتو کې 18 کرب پورې قرضې د ایشتلي دي، دومره غټ کرپشن یې نه کړي دي. د ټولو صرف اسحاقدار نه علاوه د مسلم لیگ نون غټو رهنماو په غټو کرپشن کې انوالو دي. جی نو اوس اسحاقدار یو ځل بیا دا ویلي دي چې که موږ له بیا یو ځل چانس میلاو شو نو کېدی شي دا پرې د لزه سټیبلیټي راولم په معیشت کې، په اکانمي کې د لزه یو غټ سټیبلیټي راولم او زه د اکانمي سټیبل کم او زه د پټرول قیمتونه راکم کم. مطلب یو ځل بیا د پاکستان عوامو نه دی بې وقوف جوړی. جی تر اوسه پورې دا اپډیټ شو، ډېره زیاته مننه جی، والسلام.